په ډومیسټک چیمپئن لیګ کې د بابراعظم لوبډلې ته د محمدرضوان لوبډلې یو ډېر غټ شکست ورکو. محمدرضوان لوبډلې میچ ډېر په غټ مارجن باندې وګټلو او د بابراعظم د ټیم ډېر زبردست روانو، ډېر زبردست سټارټ یې ایستلی و. بابراعظم خپله هم ډېر ښه زبردست گیم روان کړی خو په 105 رنز باندې ټوټل ټیم آوټ شو. لکه هغه وکټ یې دومره زر پرېوتې د بابراعظم د ټیم د محمد حارث د ټیم چې مکمل سکور کاړی تاسو سره شریک کم، حیران به هم شئ. ښه بالنګ پکې چا کړی دی، ښه بیټنګ پکې چا کړی دی. مکمل سکور کارډ طرف له ځو، مکمل سکور کارډ باندې ډیټیل سره خبره کوو. رضوان دې سره چا ښه بالنګ کړی، نسیم شاه څنګه پرفارمنس کړی. نن غټ کلاډیانو جی، نن داسې کلاډیانو میچ او فخرزمان او نسیم شاه او شان مسعود، بابراعظم، رضوان دا ټول په فیلډ باندې وروره. راځو سکور کارډ په سکرین باندې تاسو ښکاري. ډومبنی بیټنګ چې کوم دی د رضوان ټیم کړی دی. رضوان لوبډلې ډومبنی بیټنګ راغلی دی چې ای سره فخرزمان 60 رنزونو باندې آوټ شوی دی، محمد فیضان په 2 رنزونو باندې، کامران غلام په 11 رنزونو باندې، رضوان خپله په 33 رنز آوټ شوی دی. آغا سلمان 51 رنزونه کړي دي، افتخار 60 رنز باندې آوټ شوی دی. افتخار پکې ښه اننګز کړی دی او آغا سلمان او د افتخار په وجه باندې سکور لاړو کې نه دی هم ګیرو، د رضوان د لوبډله هم ګیره وه. عبدالصمد خیره کې 37، زاهد محمود 0، نسیم شاه 0 اور عاقف جاوید 5 رنزونه او شاهنواز دانی هم په 4 آوټ شوی دی او عاقف جاوید نټ آوټ پاتې شوی دی. که راشو مونږ د محمد حارث لوبډلې بالنګ ګورو، محمد علي ورسره ښکلی بالنګ کړی 38 یوه وکټه، جانداد خان ټولو نه ښکلی بالنګ کړی 4 وکټې یې ایستلي دي صرف 49 رنزونو باندې 10 اورونو کې جی. ابرار 9 اور 42 یوه وکټه، حارث رؤف ناکامه شوی دی 7 اور 30 وکټ یوم نه، مهران ممتاز هم ښکلی بالنګ کړی 10 اور 56 3 وکټې او حسین طلعت پکې هم یو اور کړی چې 11 رنزونه ورکړي دي او وکټ یوم نه ترلاسه کړي. په جواب کې چې ورپسې د بابراعظم د بیټنګ شروع شو، د محمد حارث بیټنګ شروع شو، نو یاسر خان یو ځل بیا ناکامه، چانسونه ورله ملاویږي خو نه کلیک کېږي. دا کلاډي ښه کلاډي دی، دونه بد کلاډي نه دی. شان مسعود 19 باندې آوټ شو، بابراعظم په 45 باندې ډېر ښکلی لګي او یار خو شاټ لیګ سټم له بالو، لیګ سټم له کټ کولو، ولته نسیم شاه ولاړو، نسیم شاه ته ښکلی کیچ وایستو. طیب طاهر ناکامه 15، محمد حارث خپله وکټ کیپر ناکامه 3 رنزونه، حسین طلعت 4، جانداد 8، مهران ممتاز 0، حارث رؤف 5، ابرار 6، محمد علي 0. بیا نور چې کوم دی د ټلیفون نمبر دی په 105 رنزونو باندې د ټوټل ټیم آوټ شوی دی. اور محمدرضوان چې کوم دی کړي 231 رنزونه، 231 په اسانه باندې چیس کېدل خو سیکنډ بیټنګ په دې وکټ باندې لږ ګران دی. ډومبنی چې د تر اوسه پورې 4 میچونه په چیمپئن لیګ کې وشو او چې چا ډومبنی بیټنګ کړی هغوی 4 واړه میچونه وګټل. دویم بیټنګ والا تر اوسه په سیکنډ اننګز والا تر اوسه پورې میچ نه دی ګټلی. نو د بابراعظم د ټیم د محمد حارث ټیم په 105 رنز باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی. نسیم شاه 5 اور 24 2 وکټ یې ایستلي دي، عاقف جاوید 5 اور 21 وکټ یوم نشته دی، شاهنواز دانی یو اور کړی 60 رنزونه ورکړي دي چې بابراعظم په 15 چوکې په مخه ووالي. سلمان علي هغه 8 اور 21 3 وکټې، سلمان علي هغه پکې ښکلی بالنګ کړی او زاهد محمود ټولو نه ښکلی بالنګ کړی 4.4 اور کې 18 رنزونه اور 15 وکټې ترلاسه کړي دي جی. نو دا مکمل سکور کارډ د بابراعظم د لوبډلې شکست وخوړو د محمدرضوان د ټیم نه. د محمدرضوان ټیم چې کوم دی مارخور نوم دی او دا بل چې کوم دی د ټیم چې کوم نوم دی هغه تاسو ماله په کمنټ کې وایي، کمنټ کې سټیلیان نوم دی جی. نو دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.